عمر فاروق به د شپې بسترې نه اړخ لرې و، چېرته به و؟ کوڅو کې به ګرځېده چې زما امت کې څوک وږی دی، د چا په کور کې ډوډۍ شته او د چا په کور کې ډوډۍ نشته. یو روایت کې راځي ذمه به په هغه چا وي چې چا نقل کړی دی، وایي چې یو کور ته ودرېده، یوې ښځې خپل کټ کې یا څه شي کې پرته وه، ځان سره یې شعرونه وي. د شعرونو مفهوم داسې دی چې ځوانه ښځه چېرته خاوند دی سفر کې و، جهاد فوج کې به و د عمر فاروق، نو شپې اواز راتلو دی دروازې ته ودرېده، نو چې غوږ یې ورته واچو ښځه لګیا ده، هغه وایي چې ډېر کټونه به اوس خرچېږي، خو زما کټ غلی پروت دی، که د خدای نه یره نه وی نو دا به م اوس خرچېدی. عمر فاروق پوښتنه وکړه چې د چا کور دی؟ ورته وی چې جی دا خو پلانکی سړی دی. وی چېرته دی؟ وی جي فوج کې دی تاسو سره. کم ځای ته م لېږلی دی؟ جي په پلانکی باونډري باندې پروت دی. پخوا خو به فوجونه باونډریو کې وو، اوس زمونږ په دیوالونو راوړي. پښتانه غیرتیان دي، ډېر تکړه خلک دی چې نو ورته یې چې هغه خو په پلانکي محاذ باندې دی. سبا لاړه خپلې لور نه یې پوښتنه وکړه، د رسول الله بیبي وه او د ده لور وه. ورته ویې چې بچیا دا راته ووایه چې ښځه څومره وخته پورې صبر کولی شي خاوند نه بغیر؟ ریسرچ پې وکړه، ښځو نه پوښتنه وکړه، معلومات وکړه. هغې ولا بیا معلوماتو نه پس جواب ورکړه چې جی زیاته نه زیاته 4 میاشتې. هغه امر ولیکلو په ټول ولایت او په ټول حکومت کې چې هیڅ مسافر که هغه فوجي دی، که هغه پولیس کې دی، که هغه په عربو لتلی دی، که مزدورۍ کوي، 4 میاشتو نه به زیات وخت نه تېروي او کور نه به راځي. د هغه عمر فاروق هم د بسترې نه اړخ لرې و، خو نفلونه یې نه کول. د شپې روان دی، یو کور کې بوډۍ ده، بچي جاړي. تپوس یې ترې وکړه دا ولې جاړي؟ وی جي خوراک نشته. وی د دیګچي کې دې څه باندې کړي دي؟ وی جي دا مې وله اوبه اچولي دي، کاڼي مې پکې اچولي دي، ورته وایم چې پخېږي نو دا به عمره وده شي، نهره به ترې هېره شي، بس بیا به سبا ګورو. هغه ورته چې ښه. نو بیا تلی دی سره د خپل مزدور، اړخ یې د بسترې نه لرې دی، خو په نفلونو نه دی ولاړ. ماما په دې منځونو په دې نفلونو دې ټول دین وخوړو، ټول دین دې وخوړو. دا داسې دوایي ده چې دا دې په استعمال کار څه دی ختم، څه ویلی نه شو. لاړو وړه غوړي چتې پتې چې څه دغه وخت کې د خوراک سامان ور راواغېسته، په مټې که نوکر ورته ووي، غلام ورته ووي چې زه یې وړم، ورته ووي چې قیامت پر ورځ زما بوج وړی شي. وي نه، وي غلی کښېنه، غلی کښېنه، ما پسې شاته راځه. نو چې لاړو په خپل لاس یې ماشومانو ته خوراک پوخ کو، وی خوړو، هغوی په خندا ولیده. ښځې ورته ووي چې بچیا د عمر په ځای دی الله تا خلیفه کړي، ستا غوندې سړی خلیفه لکي. آی مسلمانه دین دې راوسته نفلونو ته. یاره وی ډېر ښه افسر راغلی دی، ښه اونست هات څنګه؟ یاره چې ښکلې ګیره، ښه دا ښه افسر دی چې ښکلې ګیره ده. سکان خو بیا ټول ښه خلک دي نه چې که نه 5 وخته مانځه کې والا. ښه زمونږ د کلي چې دا ټول پټي دي ولي دي زمونږ د قوم او دا د وطن چې څومره حرم خواره دي، ټولو تبلیغ کې چیلې لګولي چې دا لونو له حق نه ورکوي، چې دا خویندو له حق نه ورکوي، چې په پردو ځمکو غړېدلي دي. راشه چې درته وښیم چې چیلو باندې یې ګیرې سپینې شوې او صف اول کې به ترې پیری ونه درېږي، صف اول کې به دی ولاړي. نو که مونځ کول دینداري وي نو بس دنیا ورانه ده. بیا مونځ خو دینداري نه ده، نفلونه خو دینداري نه ده. ته دې افسر ته ښه سړی وایي چې دی مونځونه کوي؟ نه، د افسر ډیوټي دا ده، دی مانه تنخوا د مانځه نه اخلي، دی د خدای وکړي چې یو نه کوي یا د خپل کار دی، دی تنخوا د دې اخلي چې زما د علاقې تحفظ به کوي، انصاف به کوي. مالدارو سره به ملګری نه وي چې د مالدارو په سر باندې د غریبانانو کور ورانوي. نو بس تتجافى جنوبهم عن المضاجع، دا لفظ چې چېرته راشي خلکو ته مونځ رایاد شي، دا نور ټولې خبرې ته هېرې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یو سړی راغی مسلمان شه، یا جومات کې ناست و، ځان سره یې سوچونه کول، زړه کې ووایي چې دا خو به تش ناست و ټوله ورځ، دا څنګه تبلیغ ته خو نه یم راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مازدیګر نه مخکې ورنږدې شه، ورته یې چې د الله رسوله
بس زه خو مسلمان شوم، اوس د جومات کې ناست وم، ماله خو سوچونه راځي، د ګناهونو سوچونه راځي، بیا هسې نه وي چې په غلطو شروع وکړمه. هغه ورته وویل چې ما پسې دې مونځ کړی دی؟ وي او وی چې څه کار دې کولو؟ ورته چې ما ته جي کار وښایه. وی چې مخکې دې څه کار کولو؟ چې مخکې خو ما جي ډاکې اچولې. ورته وویل چې ته خو یک نمبر سړی وې، اوس زمونږ اسلام دپاره ډاکې اچوه که. هغه سړی کې سوچ وکړو چې ډاکې څنګه اسلام کې؟ هغه ورته چې لیونیه اسلام دپاره خو ډاکې شته که. و چې څنګه؟ ورته وویل چې مکه دې لیدلې ده؟ وي او ښار مې دی خپل. وی په مکه کې زمونږ ډېر ملګري کفارو تړلي وي، ګرځه په کوڅو کوڅو ګرځه، ګوره چې د کم کور نه فریاد راخیږي، आवाज راخیږي، پوهېږه چې مؤمن ورور چا تړلی دی، نو چل جوړوه، دیوال ماتوه، په دیوال وراوړه ټپری یا چھپر، او زمونږ ملګری سره د هتکړو را تختوه. دې ته وایي تتجافا جنوبهم عن المضاجع. د شپې وځه، د ظالمانو نه مظلومان را خلاص کا.